طالبانو د لیکس په حواله سره دا دریم او ډیر اهم لیکس دی کوم چې تاسو سره ما مخکې دوه ویډیو شیر کړی وی چې یاره سردار شکیب خان چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې یاره د طالبانو او د پاکستان د حکومت چې تعلقات خراب دي نو د دې امر یا حکم چې کوم دی هغه فوج کړی دی او لمبه کې خو دا وا چې یاره لکه ماته پیسو ضرورت دی چې دلته کې مونږه نور لابینګ کولو لپاره د خرچې ضرورت دی او ظاهره خبره د دیم خرچه خو کیږي دریم بیا ډیر اهم لیک دی په هغه کې د روس د سفیر او د سردار شکیب ترمنځ اسلام آباد کې چې کوم ملاقات شو هغه کې د روس سفیر کومې خبرې کړې وي او په هغه کې بیا سردار شکیب هغه ته څه ویلي دي دا ډیر اهم دي په هغه کې یوه خبره ډیره زیاته اهمه ده او هغه دا چې په دوحه کې کوم اخیری یعنی وروستی چې کوم کانفرنس شو چې په هغه کې د پاکستان نمایندګي د هغه وخت د پاکستان خصوصي نماینده د افغانستان د پاره آصف درانی صاحب هغه کړی و نو ظاهره خبره د روس سفیر چې کوم دلته راتلو نه مخکې دی په پاکستان کې مرستیال سفیر یعنی چارج افیرز یا ډیپټي سفیر چې کوم دی هلته کې ډي ایچ ام په تور باندې کار کوم افغانستان کې نو دی هم په دغه کانفرنس کې وو د سردار شکیب ته دا خبره کړې ده چې یاره د ځلې په دوحه کې د پاکستان موقف یا دریځ چې کوم هغه مکمل بدل شو او بل دا خبره وکړه چې په دغه د دوحه د کانفرنس په تړاو کې د پاکستان نماینده خصوصي آصف درانی د مخالفې ډلې د خلکو سره ملاو شي یعنی د طالبانو د مخالفینو سره ملاقاتونه کړي دا بیا سردار شکیب صاحب چې کوم د خپل وزارت خارجه ته لیکلي چې دا خبره ماته د روسیې پاکستان کې چې کوم سفیر دی خروف هغه راته دا خبره وکړله چې یاره پاکستان موقف بدل دی د طالبانو په حواله سره دلته کوم تعلقات لم دویمه ویډیو کې ما دا خبره کړې وه چې هغه دا خبره کوله چې یاره پاکستان د طالبانو سره تربګنی چې کومه ده دا د پاکستان فوج ته وجه نه د سیاسي خلک دا نه غواړي بل دا خبره چې لکه الته کې هم په نړیوال کانفرنس کې د پاکستان موقف کې ډیر زیات بدلون راغلی ده دا خبره وته کړې ده اوس د دې سره به د روس او د پاکستان په تعلقاتو ځکه چې د روس نماینده دا خبره د افغان نماینده ته کړې ده چې لکه په پاکستان خو نن سبا نورې خبرې کوي یوه بیا هغه دا وی چې روس غواړي چې د افغانستان سره سفارتي تعلقات نورم مخکې وړاندې بوزي اقتصادي اړخ کې او بیا دغه شان تجارتي او ترانزیټي دغه کې چې کوم دی تعلقات ښه کولو دپاره چې کوم دی دې وخت کې په روس کې هلې ځلې روانې دي دا بیا چې د سردار شکیب یو دوه خبرې کړي دي هغه هم ډېرې انټرسټینګ دي سردار شکیب هغه ته وایي چې یاره د روس سفیر دا خبره کوي چې د پاکستان د ټي ټي پی په اړه چې کوم دریځ دی هغه بې بنیاده دی دا غلطه دعوه ده دا بې بنسټه دی چې یاره د ټي ټي پی خلک افغانستان کې دي یا د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالي او دویمه خبره چې ډېره انټرسټینګ ده هغه دا ده چې پاکستان دا دریځ چې د ټي ټي پی سره مالي مرستې دا بهارت کوي نو دام غلطه خبره ده دا بې بنیاده ده ښه نو چې بهارت نه کوي نو بیا ورسره څوک کوي نو لکه دې نه د طالبانو مایند سیټ دا پته لګي چې دوی وسه پورې هم دغه وایي چې یاره بهرنۍ دنیا ته چې یاره ټي ټي پی په افغانستان کې نشته حالانکه ټوله دنیا وایي چې شته یا بھارت چې کوم دی لکه دلته کې د بھارت وکالت سردار شکیب صاحب چې کوي په دې دغه سره بله خبره ورته دا کړې ده چې یاره مونږ څه وزیرستاني کډوالو په افغانستان کې زنانه ماشومان هغه مونږه ریلوکیټ کول نو مونږ پاکستان ته وایي چې یاره تاسو ته څه خطره شته نو دوی راته وایي چې یاره د دوی نه مونږ ته هېڅ خطره نشته د وزیرستاني کډوالو نه پاکستان ته وایي چې یاره مونږ ته هېڅ خطره نشته دی دې دا خبره کوي چې ما روسي سفیر ته دا وایي چې زموږ تعلقات خراب دي خو مونږ لکه کوشش وکړو مونږ د کندهار والي ملا شیرین صاحب راغی هغه دلته پاکستان کې مشرانو سره ملاو شو خلکو سره ملاو شو بیا مولانا فضل الرحمن سفر وکړو بیا مولانا فضل الرحمن صاحب چې واپس راغی نو هغه هم دلته کې چې دی خلکو سره خپل خیالات او دغه تبادله ورسره وکړله نو وی چیرې مونږ خو کوشش کوو خو لکه پاکستان نه غواړي چې تعلقات ته ښه شو پاکستان کې بیا فوج نه غواړي او بله خبره ورته کړې ده چې پاکستان کې د نن حالات ډېر زیات خراب دي اندروني وضع چې کومه ده د پاکستان دا خرابه ده او د ټي ټي پی په حواله سره دا وکړه چې د مخکې کوم د فوج مشرانو لکه جنرال باجوا جنرال فیس ته اشاره ده هغوی د ټي ټي پی سره د خبرو اترو ملاتړ کوو هغوی وایي چې دوی سره د خبرې اترې وشولې چې نوې کوم قیادت راغلی دی د فوج دا د دوی پالیسي بالکل بدله ده نو په دې دریم لیکس کې چې موږ وګورو دا ډېر اهم لیکس دی چې یاره څنګه د روس سفیر دا خبره کوي چې د پاکستان دریځ بدل دی یا د روس سفیر ولې دوی ته دا وایي چې یاره پاکستان ستاسو د مخالفینو سره ملاویږي
یا د هند باره کې د سردار شکیب صاحب خبرې چې کومې دي لکه دا هم د افغان او دولت لکه د طالبانو هغه پالیسي د هغې نمایندګي کوي یا دوی اوس هم دا وایي چېرې لکه د ټي ټي پي سره د خبرې اترې وشي مخکې قیادت چې کوم هغوی ملاتړ کو دا اوسني ورسره نه کوي او دا د لیکس دا سلسله روانه ده او تاسو چې ما شروع کې نورو کې ویلو چې دا 50 جی بي چې کوم دی دا شوي دی او دا اینډ دا ډېر یو بیسک شی دی دا لکه عام سړی هم د دې تدارک کوي چې خو د بده قسمته امارت اسلامي کې نن سبا دغه داسې دی چې یاره مشکله ده چې دغه وشي نو د هغې وجه هم دغه ده چې یاره هغه ټیکنیکل سټاف نشته دی نو دا لیکس روان دی او دا بنیادي د 21 وزارتونو د ډپارټمنټس چې کوم دی د هغې بنیادي ډیټا چې کومه ده هغه د دې د ویب سایټس نه د ویب پاڼې نه غلا شوې ده او هغه بیا په انټرنیټ باندې شیر کړی شوې